وی بلها مخالفینو په بلها تبصرې وکړې، بلها مخالفینو په بلها تبصرې وکړې، دا ستا په سر چې زیړ رومال داستار دې که پګړۍ ده قربان دې شم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب د کله نه انکاري شوی دی، حکومت حصه نه جوړېږي، وایي چې زه به په اپوزیشن کې ناست یم. نو که وګورئ د پی ټي آی وفد هم د مولانا فضل الرحمن صاحب په در کې ناست وي. خو پرون بیا چې دی نو کوم زاړه اتحادیان یو لکه نون لیگ شو، پیپل پارټي شوه، اوس سره پکې قاپ لیگ هم شو او باب پارټي شوله، پیپل پارټي شوله، ټولې پارټۍ چې کوم وفد نو په هغه چې دی د مولانا فضل الرحمن صاحب حجرې له راغلي وو. په هغه وفد کې چې دی د مولانا فضل الرحمن صاحب سره ملاقات چا کړی دی؟ احسان اقبال، ایاز صادق، سید رفیق، رانا تنویر، یوسف رضا گیلانی اور خورشید شاه نوید، قمر صادق سنجرانی، خالد میکسی، سینیټر عبدالقادر اور پی پی کے صدر عبدالعلیم خان چې دی نو په دې وفد کې شامل و. د قاپ لیگ پکې صالح حسین او د جمعیت الاسلام مولانا عبدالغفور خیدری صاحب و مولانا توررحمان صاحب، مولانا اسد محمود، مفتی مصباح الدین چې دی په دې ملاقات کې شامل و، اسلم غوری صاحب و حافظ حمدالله صاحب، عثمان بادینی اور نور عالم خان چې دی په دغه ملاقات کې شامل و. ملګرو تاسو به کتلی وي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د دغه نه دیوال سره لګولی دی، چې چا لګولی دی هغه به هم تاسو ته پته وي. د هغه چې کوم سیټونه وو په هغې باندې هم ډاکه ووالې شوله او هغه یې چې دی په څه وجه باندې د چا په وینا باندې د اسمبلۍ نه بهر کول غوښتل، خو ماشاءالله هغې هغه داندلي او غر سې ناکامه کړل. د پشین خلکو ورسره چې دی دومره دغه وکړه چې هغه یې پاس کړلو. اوس خبرې ته راځو. خلک وایي د مولا سیاست مونږ منو او څوک وایي مونږ یې نه منو. نو زه دغه څوک یې چې نه مني هغو ته زه یم چې ستاسو هغه پلار به یم مني. هغه وجه دا ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب په حکومت کې نه وي که نه، نو هغه حکومت چلیږي نه. هغه حکومت چلول ډېر ګران کار دی. نو اوس چې دی حکومت کی کام پہ ټانګ رہی ہے ټول چې دی د مولانا فضل الرحمن صاحب در له راخلاص دي او د هغه سره چې دی کینی. که پی ټي آی مشران وګورو نو هغه راغلي او ورته وی چېرې مونږ سره اتحادي جوړ شه، مینت اظهارې ورته کړي دي. خو د پی ټي آی د جعلي سوشل میډیا چې دی افوا دا جوړه کړه چې مولانا فضل الرحمن صاحب پی ټي آی ته راځي. نو اخ تف لعنت شه په هغه سوشل ورکرو چې کومو د خولې نه دا خبر راوتې ده. تاسو د جمعیت کور ته راغلي، جمعیت هاوس ته چې دی پی ټي آی وفد راغلی او مولانا فضل الرحمن صاحب ته مینت اظهارې کړي دي. دغسې که وګورئ نو نون لیګ هم د مولانا فضل الرحمن صاحب درله راځي، قاپ لیګ هم ورله راځي، ام کیو ام هم د مولانا فضل الرحمن صاحب درله راځي او مینت یې کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ سره یو ځای لږ ودرېږه. که ته پکې نه ودرېږي نو دغه د اوسه پورې وزیر اعظم دغه دی نه راډونلوډ کېږي. ولې څوک غاړه نه شي ښودی؟ ولې چې مولانا فضل الرحمن صاحب خوښه نه څوک چې ترې حکومت وکړي. دې ته وایي عوامي پاور، دې ته وایي عوامي زور چې هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب سره سټریټ پاور دی. الحمدلله مونږ ورسره شانه بشانه ولاړو او مونږ فخر کوو چې زمونږ اوټه غلط سړي له نه ځي. د ناموس رسالت او د ختم نبوت د چوکیدارۍ دپاره مونږ خپل اوټ چې دی خپل ځانونه مړه مونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب نه زار شه چې دا چې وینه پکار وي وینه نو وینه هم ترېنه نه منې کوو. اوټ خو وړه خبره ده. خو بعضې احمق او جاهله خلک راشي و چې مولانا فضل الرحمن صاحب درباري او ښکته او پورته. نو دا اوس ته چې کوم شاهان او بادشاهان وو که نه او کوم دا ځان ته ډېر دغه ولی او ډېر غرور او تکبر به یې کو، نو هغه راځي او د مولانا فضل الرحمن صاحب په در کې ناست وي. نو دې ته وایي پاور آف د مولوي. نو دې ته دا د مولانا فضل الرحمن صاحب پاور دی. ښه که نه لږ د سیاست نه ځان خبر کړو. دا ټول چې څومره سیاستدانان ګورئ دا د مولانا فضل الرحمن صاحب نه ډېر جونیر دي. نن سبا وخت کې مولانا فضل الرحمن صاحب یو سینیر او یو پوهه سیاستدان دی چې هغه هم په اسټبلیشمنټ پیږي، هم په سیاست خبر دی، هم په علم باندې ورسره ماشاءالله ډېره پوهه ده، هم د پاکستان د هرې کیسې او کتارې نه خبر دی. نو چې هغه پکې نه کیني نو دا د ټول سیاستدانانو ته زړه والی دی، خوند ورله حکومت نه ورکوي چې حکومت ترېنه واخلو. هغه ته پته ده چې دا څه به کېږي او دوی سره به بیا څه عمل کوي، بیا به د دې سره څه کېږي. نو هغه په دې چالونو باندې ډېر خبر دی. نو ځکه هر یې پارټۍ والا راځي او د مولانا فضل الرحمن صاحب په خپو کې کیني او ورته وایي چې مونږ سره یو ځای شو، مونږ ته لاره راوښایه. خو الله پاک د مولانا فضل الرحمن صاحب په خپله باندې راوستلی کي او دغې عوامو ته د الله پاک چې دی د مولانا فضل الرحمن صاحب مخلصتیا د وطن سمینه محبت ورښکاره کړي. دا بعضې احمقان ډېر جاهلانه سوالونه کوي او الله پاک د مولانا فضل الرحمن صاحب دا سایه په مونږ او تاسو باندې همیش دپاره قایم او دایمه ساتي.